خو دا راته وایي چې ګنې ممکن ده چې ستاسو د کورنۍ نه د صدارت چې کوم دی بل چاته میلاو شي، یعنی په یاروسین کې د شعیب کاکا زوی ایاز شعیب ته ولې نه میلاویږي، په دوبیانو کې د فاروق شاه باچا زوی عالم شاه ته ولې نه میلاویږي، د هغې د دې چونکې د دې پارټۍ کسان دي نو هغې کې هم قدر کومه لکه چې ثوابي والی او دا پارټي ده، دا دریاب دی، هغې هم دې مقام ته را رسېدي، دا دریاب دی. زه تا له خبره در کوم ته لږ ساړه وخوره. دا دریاب دی د ثوابۍ که نه. وایس اف برسلز نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په باچا خان مرکز کې ولاړ یم. وینم چې په مرکز کې ډېرې هلې ځلې روانې دي او خصوصا چې کله تاسو دې پارټۍ له دوام ورکو تاسو ته چې کوم دی صدارت میلاو شو، خو دلته کې څه عوامي کوېسچنې دي. هغه دا دي چې باچا خان بابا خو یو ډېر عظیم رهبر او مبارز و، خو د دې نه علاوه د هغې نه پس د هغې چې کوم دی نو ولی خان بابا هم یو ډېر عظیم رهبر و. د هغې نه پس چې کوم دی نو اسفندیار خان، خو د اسفندیار خان نه پس چې کوم دی تاسو ته صدارت میلاو شو، نو آیا تاسو څه ګڼئ چې دا موروثي سیاست دی او که نه دا تاسو پارټۍ په دې منتخب کړې ده؟ زه مشکور یم ستاسو چې یو ډېر ښه اړخ ته تاسو خبره یوړه. ټول ناول خو باچا خان بابا، ولی خان بابا او بیا زمونږ قاید اسفندیار خان، موږ د هغې د خپې خورې هم نه یو. هغې چې کومه مبارزه بالخصوص باچا خان بابا پښتنو له دې سیمې له د انګریز خلاف کومه مبارزه کړې ده او بیا د انګریز راتلو نه پس چې بیا هغه خپله مبارزه هغې جاري ساتلې ده د پښتون قوم د حق دپاره، د پہچان دپاره او د دې د ازادۍ دپاره. او بیا هم هغه بیرغ هغه مبارزه ولی خان بابا په مخ کې بوتلې ده او هغې له سیاسي شکل ورکړی دی، هغې له پارلماني شکل ورکړی دی او بیا پارلمان کې آئین په طرز کې خپل سیاست مخکې بوتلی دی. الحمدلله موږ نن هم فخر کوو چې د سن 73 آئین چې کوم باندې پاکستان د اوسنی پاکستان جوړ دی او متفق دی، نو په دې کې د ولی خان بابا دستخط دی او د خپل یو سټیټسمین په شان کار یې کړی دی. بیا که موږ وګورو نو اسفندیار خان الحمدلله الله دې جمدی لري، هغه ته چې کله موقع میلاو شو نو د خپل پلار نیکه ارمانونه هغه پوره کړل، د خپلې خاورې خپل اختیار. نن الحمدلله زه ډېر په فخر چې په کومه خاوره په پاکستان کې پښتون اوسي هغې ته پښتونخوا ویلې کېږي. زما د خاورې حقایق 18 عیني ترمیم د لاندې هغه موږ ته راورېدل. نن زما کونسل فیصله کړې ده، ما ته څوک ودرېدلي نه دي، حیدر خان زما نوم تجویز کړی دی، خو بیا هم د موروثیت خبره به پکې ضرور راځي ځکه چې زه په پلار نیکه مثال همدغه سیاست کوو او خلک به دې ته وایي چې ولې دا یو کور دی. خو که موږ دې سیمې ته وګورو نو دا سیمه د موروثیت نه بغیر چلی نه. هغه خلک مخکې کول دي چې بچا خلک راغونډېږي او بیا په پښتنو کې که موږ وګورو افغانستان هله تباه شو چې د باچا زوی نو، نو چې باچا ځوړند شو د هغه شاته زوونه طالبانو خپله مشري ډکلیر کړه، نن د باچا د کور پته نه لګي. موروثیت د دې سیمې یو شکل دی او زما په خیال که تاسو وګورئ نو خو نوې طرز کې چې زه به وایم چې امریکا د دې دنیا ټولو نه ترقي یافته ملک دی. هلته بوش او بوش او بوش او کلینټن او کلینټن او کلینټن، نو دا هغه کورنۍ د یو ځای چې هغې باندې خلک راغونډېږي. اوس زما ګناه خو نه ده، که چېرې د یو لوهار زوی لوهار کیدی شي او هغه د پلار نه ښه لوهاري بیا کولی شي، که چېرې د یو کلنډر زوی ډرایور کیدی شي، که چېرې د یو درزي زوی درزي کیدی شي، نو ما له خو خدای دا موقع راکړی ده چې زه د یو سیاستدان زوی سیاست وکړم. صحیح یو جهان مننه. خو دا راته وایي چې ګنې ممکن ده چې ستاسو د دې کورنۍ نه د صدارت چې کوم دی بل چاته میلاو شي، یعنی په یاروسین کې د شعیب کاکا زوی ایاز شعیب ته ولې نه میلاویږي، په دوبیانو کې د فاروق شاه باچا زوی عالم شاه ته ولې نه میلاویږي، د هغې هم د دې چونکې د دې پارټۍ کسان دي نو هغې کې هم قدر کومه لکه چې ثوابي والی او
دا پارټي دا دریاب دی غیم دی مقام ته را رسیدي دا دریاب دی زه تعالی خبره در کوم ته لږ ساړه وخوره دا دریاب دی د ثوابه کنه مننه ایاز یا مثال د وارث خان نوم والا چې صادره په وګا چولی او ګرځي را ګرځي یا د رحمان الله کاکا کورنۍ شو یا د هر دا زمونږ ست ثوابه نه ده ټوله پښتونخوا ده او عمل په ټول عمر نه دی نهسته عمل نه مخکې نورو دا صوبایي صدارت دا د ورکړی او دا زما هدف نه دی دا زه به ټول عمر بده و دا نیم ناس دی نه زه مخکې زم خپل کوشش کوم زه به پرمختګ کوم زما چره هم دا الټیمیټ ګول نه دی چې زه د صوبایي صدر شوم او زما سیاست ډېر لوی ناسته مو کو نیم ناس د ولی خان وسیم زه کو سکوم او کو نکوم نه د اسفندیار خان واحد زویم کو ما زر او د وی او کو نوی نو دا زمواري زما په سر او زما په اوګو دا بل دا زما ډومنه او دا نه دا زه د مخکې جنرال سیکرټري پاتې شوم زه د مخکې صوبایي ډیپټي جنرال سیکرټري پاتې شوم زه د مخکې صوبایي جوائنټ سیکرټري پاتې شوم نو زما په خیال زه خو ورکر د ولی باغ ډومنه ورکرم چې د لاند او دون را روانم او په دې کم عمر کې کوم ماته دا د ملو شوې د زما شپاره سکاله په تنظیم کې او شو چې زه په مختلفو دولګیم او خپل ذمہواری سره ترسم مننه درته وای چې عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی دا پراتلونکي دور کې په کوم مقام باندې ویني اوس خو لکه قدمونه دا وای چې ګنې تاسو په کې پی کې تاسو حکومت نشته دی جی په پښتونخوا کې تاسو حکومت نشته دی په جواب باندې به یو سوال کو ان شاء الله نو لکه راتلونکي دور کې دا په کوم مقام سره زما هدف چره هم حکومت نه دی او دراتلونکي دور تاسو د پیریانو نو کا د ماماګانو نو کا اغه ته پته زه خو دنن پیغام د سبا ما ته علم نشته زه مسلمان یم خدای په دې پیکړم چې سبا لا علم یوم او د غره چې پیریانو ماماګانو نو تاسو کا سره کې نه غیبه سبا وی چې ان پی سالات کې د حالات کې نه زه په دوی هم چې خپل کوشش کوم کلی په کلی ګرځم کور په کور ګرځم تنظیمونه جوړوم ادارې فعالوم نوې ادارې جوړوم ذیلی تنظیمونه فعالوم زما چې کوم ذمہواری زما په مزغومه تخکری چې زه کول شم او سر ته رسول شم د ځان نزيات لګیم د سبا ماته هیڅ پته نه لګي د سبا پته په پیریانو ته لګي دا غینه معلوماتو کو زما چره هم هدف حکومت نه لري زه د خپل قام خېګړه غواړم زه د خپل قام حق غواړم زه د خپل قام پرمختګ غواړم چې چا حکومت یې دي زمونږ هغه لالچ ولنیو خو د قام د پرمختګ د حق لالچ ټول عمر لرو خجی نو قبل فرض دلته به زمینی سوال پیدا کی کما ماګان اغي سری دی پیریان ماګان اغي سپورټ کوي نو تاسو پارټي ولې نه سپورټ کوي اگر چا ماګانو په دې کار کې اس اختیار نشته دا هو د ماګان چې کوم دي دا هم چې د ملک ماګان دي انډیا خو نه دي کنه نو هغه تاسو ته مرسته ولې نه درکې چې غي تور کوي زه نه پیغام چې تعالی سره جواب درکم خو زه به تعالی هیڅ جواب نه درکوم دا تاسو دا غینه پکار دي ها مونږ ته خو پته ده چې تاسو ډیر زیات خ انګلیش هم ویلی شي خو چې خپل کام خپل قبيله خپل کلچر خپل دود دستور چې کم دي نو هغه هم نه یرو نو تاسو پټه دغه د پارس کړي دي د خپل جبه د پارس کم کوټلې ګامونه پورته کړي مونږ الحمدلله باچا خان مرکز په 2002 کې جوړ شوی دی زه تاریخ ته کوزم نو سن 1924 کې پښتون رساله چاپ کیږي د وخت پورې چاپ کیږي د خپل جبه د لپاره چاپ کیږي شاباز اخبار ریوایول ما واپس کو د پښتونو اخبار دی د پښتونو جبه اخبار دی ولی خان ما چاپ کو ما واپس کو زما دلته ریسرچ سنټر دی په پښتو جبه باقاعده ریسرچ کیږي او دا د منځ سره ډکشنری پرتی دی په ریسرچ سنټر کې منځ سره ډېر خو ایجوکیشنست ناشتي من بطور ګوند الحمدلله کار کوو او نورم اوس ما نوې کلچر سیکرټري راوسته د کلچر باندې موږ لګیا یو ان شاء الله تاسو به نه چې ډېر ان قریب موږ کلچر کې به ډېر زیات کار کوو موږ به کوشش کوو چې په خبر چې سونه کلچري رچ او کلچري سونه د مضبوطو چې د کابل نواله دلی پورې ګوجټي روډ جوړو نو مشهور پکې کې سخوانی و کلچري هب کې سخوانی و نو موږ به ان شاء الله کوشش کوو چې د پښتو او مقصه کلچري هب همدا په خبر واپس جوړ شي باید چې موږ نه پکې کیمرا غلي خو په دې ملک کې دننه د پښتو چې به د بارکار کول دا ډېر ګران کار دی دا لکه په هندوانو کې اسلام راوستل دي دا لکه په اسرائیل کې د اسلام خبرې کول دي نو په دې ملک کې د پښتو ژبې لپاره خبرې کول دا آسان کار نه دی خو موږ هر طریق ګټ ته راو کار هم کړم دی ان شاء الله مزید
حاجی اخیرنی پښتنه د بل کومه چې تاسو اتلسم ترمیم ته په کم نظر سره ګورئ؟ ترمیم باندې عمل درآمد پکار دی. تر دې وخت پورې په اتلسم آئینی ترمیم عمل درآمد نه کیږي. دا واحد ملک ته پاکستان چې دې کې زما په خیال 10 کاله مخکې قانون پاس شوی دی، اوس دا د 10 کاله پاسه پورې پاغه عمل درآمد نشته. ورکړي دی وینې ورکړي دي. موږ به هغه میدانونو کې راغونډیږو او کفن به په وګو یکدو ان شاء الله لیاقت باغ ته وځو، په پنډه کې به ورسره حساب کتاب کو. اتلسم آئینی ترمیم د پاکستان پرمختګ دی. د اسفندیار خان دا خبره ډیره واضحه ده چې پاکستان او اتلسم آئینی ترمیم به یو بل سره وخت رہی. موږ په فیډرالزم ډیر وخت ضایع کو، هغه کامیاب نه دی. مننه چونکې دا وایس اف برسلز چې کوم دی د بیلجیم یو اداره ده، میم جی چاکا کاخیل صاحب چې کوم دی تاسو ته به ایوارډ هم درکوي، نو خصوصا د یورپ خلکو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ یورپ پښتنو ته؟ زما پښتون لګیا دی مزدوري کوي. د دنیا په هر ملک کې زما پښتون لګیا دی مزدوري کوي. د دنیا په هر ښار کې زما پښتون لګیا دی مزدوري کوي. او هغه چې بار د هغه ته پوس څوک نشته، د هغه د پښتنې څوک نشته. موږ چې خپل خوره کامیابول غواړو، زه په دې خوره اختیار غواړم، په دې خوره کې دونه طاقت شته چې دا به د خپل پښتون مزغمي ته بیا دونه خېټه ده چې دا ټول پښتانه هم راځي او ان شاء الله د باري خلکو روزګار بدل ته روانيږي. یو مثال کوچري په پښتونخوا کې کارخانو ته په 2 روپے یونټ بجلی ملاويږي، نو بلجیم کې به کارخانه نه جوړيږي او پښتونخوا کې به جوړيږي. یورپ کې به کارخانه نه جوړيږي او پښتونخوا کې به جوړيږي. امریکا کې به کارخانه نه جوړيږي او پښتونخوا کې به جوړيږي. د 2 روپے بجلی پسې به چین والا کارخانه راوړي، نو چې کارخانه زما پښتونخوا کې جوړيږي خو الریډي زما پښتنو ته نوکرۍ ملاويږي، زما پښتنو ته پکې د روزګار لارې ملاويږي. نو دا تشما یو د بجلی چې هغه زما خود کفیله، زما پروډکشن هر څه برابر دي، خو ته اختیار مې پې نشته. لہذا زه د پلو پخت ته ناستم، زه لوډ شیډنګ ته ناستم، زما په زرګاو کارخانې بندې پرتې دي. نو دغسې بیا نور ډېرې خبرې دي، ډېرې د وسایلو سره تړلې خبرې دي. د پښتون یو شملور مشر موږ سره موجود و، د دې خیالات جذبات تاسو ته ضرور رسېدل. وی زما وطن دی د سرو سپینو نه ډک، زه په مزدورۍ پسې بهر ګرځم. کوم پښتانه دي او زمونږ دا خبرې هغې اورېدې د وایس اف برسلز په لیکه باندې، که هغوی دا ګڼئ چې دوی دا خبرې ټیک دي نو دوی ملاتړ شي، او که ګڼئ چې دې کې څه کمې کوتاهۍ شته نو په موږ باندې ټیک کوټلې ټکونه کوي. په غواړم ستاسو اجازت د خپل همکار کیمرمین اسامه کاکا خیل سره عمران غزل، وایس اف برسلز، باچا خان مرکز، پیښور.